بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. نن سبق زمونږه د خاوندانو د خپلو ښځو سره د ښو اخلاقو او د ښه سلوک په باره کې چې دی دا نننی سبق دی. پیغمبر علیه السلام په خپل مبارک احادیثو کې د خپل کورواله سره د ښه سلوک ساتلو بار بار چې دی نو تاکید فرمایلی دی، او د هغې وجه صرف دا ده چې کله ښځه او خاوند خپل منځ کې د هغوی تعلق د مینې او محبت وي، نو د هغې اثر به چې دی نو د هغوی په اولاد باندې وي. که بالفرض په کور کې د ښځې او خاوند تعلق د یو بل سره ښه وي، د یو بل نه چې دی نو زاریږي او په یو بل باندې چې دی نو خپل ځان قربانولو ته چې دی نو هغه تیار وي، نو یقینا د دغې مینې او د دغې محبت اثر به د هغوی په اولاد باندې وي، او بیا یقینا الله رب ذوالجلال به د دوی اولاد چې دی نیک عمله چې دی نو هغه لویږي، د دوی اولاد به فرمانبرداره وي، د دوی اولاد به تابعدار وي، د دوی په اولاد کې به اخلاق وي، د دوی په اولاد کې به چې دی نو د قرآن او د حدیث او د خپل دین سره به چې دی محبت به. نو بنیادی چې کم څیز دی نو هغه د مور او پلار په خپل منځ کې چې دی نو هغه ښه تعلق چې دی هغه ساتل دي. کله چې د ښځې او خاوند خپل منځ کې تعلق برقرار وي، نو د هغې اثر به چې دی په خپل کور باندې پرېوځي، په خپل اولاد باندې به پرېوځي، او بیا به چې دی نو د دې سره چې کم نسلونه چې دی هغه مخې ته خورېږي، نو د هغې اثر به په دغه ټول نسلونو باندې. پیغمبر علیه السلام فرمایي: اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لسانهم. چې کامل ایمان والا کس هغه دی چې د هغه اخلاق چې دی ښه وي، د ده اخلاق چې دی هغه بهترین وي، د ده د ژبې نه چاته تکلیف نه وي، د ده په ژبه کې مټاس وي، د ده په ژبه کې ښه خبرې وي، د مینې محبت خبرې. او دغه شانتي پیغمبر علیه السلام فرمایي: وخياركم خياركم لنسائهم. په تاسو کې بهترین انسان هغه دی، په تاسو کې بهترین کس هغه دی چې کم د خپل ښځو والا سره چې دی هغه ښه د خپل ښځې سره چې دی نو د هغه تعلق برقرار وي، د خپل ښځې سره د هغه تعلق د مینې او د محبت وي، نو په تاسو کې چې دی نو هغه کس بهترین دی، کامل ایمان وال دی. ګوره جی الله رب پیغمبر علیه السلام د ایمان د کمال لپاره چې دی ښه اخلاق چې دی نو هغه شرط چې دی هغه وګرځولو، او د هغې سره سره د خپلو بیبیانو سره ښه سلوک ساتل دا هم چې دی نو د ایمان د کامل ایمان چې دی نو علامت دی. یو بل حدیث شریف کې پیغمبر علیه السلام فرمایي: خیرکم خیرکم لأهله وانا خیرکم لأهلی. په تاسو کې بهترین کس هغه دی چې د خپل اهل والا سره، مطلب د خپل بیبي سره، د خپل کور والا سره چې دی هغه ښه، او زه په تاسو کې د ټولو نه زیات ښه چې دی د خپل کور والا سره. یعنې پیغمبر علیه السلام بطور یو مثال او بطور یو نمونه چې زه د خپل کور والا سره ستاسو کې د ټولو نه زیات چې دی ښه. یعنی مطلب دا دی چې آقای نامدار محمد صلی الله علیه وسلم دومره لوی هستی، افضل الانبیاء، د ټولو پیغمبرانو سردار، هغه هم چې دی نو د خپل کور والا سره چې دی دومره ښه سلوک ساتل، د مینې محبت چې دی نو هغه ژوند تېرول، دا د پیغمبر علیه السلام تعلیمات دي، دا د پیغمبر علیه السلام کم دین چې دی هغه ما تا ته ښودلی دی.
د دې سبق کې موږ ته دا معلومه شوله که موږ ښه کور جوړول غواړو، ښه معاشره جوړول غواړو، خپل اولاد ښه کول غواړو، نو په هغې کې بنیادي خبره چې دا ده چې اول مور او پلار چې دی ښه شي، ښځه او خاوند خپل منځ کې ښه شي، د ښځې او د خاوند خپل منځ کې تعلق د مینې او محبت شي. که خاوند خپل ښځې باندې دباو کوي، خپل ښځه وهي، بدرد وایي، کنځل کوي، د هغې اثر به د ده په اولاد باندې، د ده اولاد به بدرد وایي، د ده اولاد به کنځل کوي، د ده اولاد به نافرمانه وي. دغه شانتې بیبي چې کومه ده، ښځه چې کومه ده، هغه د خپل خاوند نافرماني کوي، د خپل خاوند سره محبت نه ساتي، د خپل خاوند زړه چې کوم ستړی شوی دی هغه ته سکون نه ورکوي، هغه خفه کوي، نو د هغې اثر به چې دی د ده په اولاد باندې. الله رب ذوالجلال دی په دې 2-3 خبرو باندې ورپوره د عمل کول توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.